Rahim, dear student from second year biology. Today our topic of discussion is synapse. Student was the synapse satoi. No parikata sudukana shebali otaram de agade synapses. Point to be noted. Yotaram de synapses, obaltaram de synapse. What is the difference between these two terms? What is synapses? چې کله homologous chromosome د یو بل سره ملاویږي نو تاسو به داسې ولیکئ چې pairing of homologous chromosome during meiosis. په meiosis کې چې کله homologous chromosome د یو بل سره ملاویږي tetrad formation کوي نو دغه عمل ته موږ وایو synapses. SYNAPSIS synapses. دا موږ نه ډسکس کوو. زموږ ټاپک دی synapse SYNAPSE synapse. synapse څه ته وایي؟ نو موږ داسې لیکلي چې a contact point between two neuron. د دوو نیورانو په منځ کې چې کوم جنکشن دی، کوم پوینټ دی، کوم مقام دی، هغې ته موږ څه وایو synapse. یا موږ داسې چې a junction between two neurons. یعنې داسې خبره نه ده چې یو نیوران د دماغو نه شروع شوی دی او د خپې د غټې ګوتې پورې یو نیوران تللی، داسې نه دی، بلکې دا نیوران ځای په ځای دې کې څه کنیکشن دي، دې په منځ کې ګیپس دي، هغه ګیپس ته موږ څه وایو ساینپس. ایکسپلینیشن موږ داسې کړی دی چې consecutive neurons are so arranged that the axon endings of one neuron are connected to the dendrites of next neuron. دا نیوران داسې ارینج دي په دې ترتیب سره، دا ځان سره نوٹ کړئ چې فرض که یو سایډ ته که د یو سایډ نه زموږ سره سره سټوډنټ دا زموږ سره یو نیوران دی، نو دا یې ډینډرایډس دي، دا یې څه دي؟ دا یې اګزون دی، دا یې اګزون دی که نه. اوس چې دې ته بل نیوران راځي نو هغه هم همداسې یې خبره ته خیال دی. اوس دا بل نیوران شروع کېږي، اوس د دې یو سایډ نه اګزان راغلی دی او د بل سایډ نه څه شروع کېږي؟ ډینډرایډس. څه شروع کېږي لکه نو د اګزان ټرمینل او د ډینډرایډس په منځ کې دلته سره یو ګیپ دی، ګیپ. دغه ګیپ ته موږ څه وایو؟ ساینپس. خبره کلیر شوه؟ دغه مایکروسکوپک سټرکچر ته جنکشن ته به څه وایي؟ ساینپس. یعنې دا ساینپس به داسې نه وي چې د اګزان او د اګزان په منځ کې یا د ډینډرایډ په منځ کې، دا به نارملی د اګزان او د ډینډرایډ په منځ کې. There is no cytoplasmic connection between the two neuron. د دوو نیورانو په منځ کې د سایټوپلازم څه کنیکشن څه تارونه نشته. and microscopic gaps are left between them. د دې په منځ کې کچ کچ ځایونه پاتې کېږي. each of these contact point is known as synapse. او هر دو نیورانو په منځ کې چې کوم کنټیکټ پوینټ دی، کوم جنکشن دی، داسې لکه دا یو نیوران دی، دا بل نیوران دی، نو دا یو بل سره بلکل تړلی شوي نه دي، بلکې دې په منځ کې ګیپ دی. دغه ګیپس ته موږ څه وایو؟ ساینپس. Another impulse is passed from one neuron to the other through synapse. د دې ساینپس په مدد سره د یو نیوران هغه میسج بل ته هینډ اوور کېږي. اوس موږ د ساینپس ټایپ ډسکس کوو. فنکشنل کلاسیفیکیشن آف ساینپس، یعنی اناټامیکل کلاسیفیکیشن هم شته، خو دلته موږ فنکشنلی د ساینپس دوه ټایپس دی، یو د الکتریکل ساینپس او بل څه دی؟ کیمیکل ساینپس. اوس د الکتریکل ساینپس، الکتریک څه ته وایي؟ چې کرنټ په شانتې، چې بیخي د کرنټ په شانتې روان وي او پای کې ډېر غټ ګیپ نه وي. ډایرکټ ایکسچینج اف آین، په دې کې د آین ډایرکټ ایکسچینج کېږي. ډایرکټ فلو اف کرنټ، ډایرکټ کرنټ یا فلو یا انفارمیشن ډایرکټلی ځي، نو ډیلی، دا لیټ کېږي نه بلکې ډېر کویک روان وي. او دا قسمه د الکتریکل ساینپس دا زموږ په کارډیک مسل کې، سموث مسل کې یا په انټسټاین کې یا لینس سیلز اف آی کې دا الکتریکل ساینپس کېږي. دا ځان سره نوٹ کړئ. اوس کیمیکل ساینپس، په دې کې به نیورو ټرانسمیټر چې کوم ته موږ وایو سیګنلینګ مالیکیول، هغه پکې انوالو وي. په دې کې به ګیپ هغه لارج وي
او دا زیات تر په سکیلیټل مسلز کې پس کې سکیلیټل مسل. و سټوډنټ دلته موږ دا دوه سایناپس ډرا کړي دي. یو سایډ ته ما لیکلي الکتریکل سایناپس، بل سایډ ته موږ لیکلي کیمیکل سایناپس. دا زموږ سره اکزون دی او دا زموږ سره سری سټوډنټ دا زموږ سره ډینډرایټس دي. دلته چې کوم ګیپ دی دا یې هغه 0.2 نانومیټر دی. دلته چې د دې دوه نورو سیل په منځ کې کوم ګیپ دی هغه څومره دی 20 نانومیټر دی. نو دلته ګیپ سیوا دی، دلته ګیپ کم دی. دا خبره کلیر شوه چې د کم طرف نه دا میسج را روان دی. داسې کم نرو سیل هغه میسج کیری کوي. نو یې ته موږ وایي پری ساینپټیک نیوران. لکه دې نیوران اوس چینج راغستی دی دله ورکوي. نو دا سری دا به پری ساینپټیک وي او دا به صحیح دا به پوسټ وي. اوس که د دې نه مخکې بل نیوران راځي نو دا به بیا فری هغه به بیا صحیح پوسټ. دې خبره پوه نه شوې چې کم نیوران کې دا میسج انیشیلی را روان وي دې ته موږ وایي پری ساینپټیک. چې چاته هینډ ورکوي هغې ته موږ وایي پوسټ. پوسټ څه ته وایي؟ وروسته ته وایي. خاص سټوډنټ دا موږ یو کیمیکل سایناپس هغه سټرکچر ډرا کړی دی سټوډنټ چې دا زموږ سره یو اکزون ټرمینل دی. دغه اکزون ټرمینل کې ایکشن پوټینشل څه پکې جنریټ شوی دی؟ ایکشن پوټینشل. مطلب دا چې په دې کې یو سټیمولس را روان دی، داسې یو چینج پکې را روان دی. دې ته موږ څه وایو؟ پری ساینپټیک ټرمینل. دې سایډ ته به څه وي؟ پری ساینپټیک. اوس سټوډنټ چې دا سټیمولس کله راشي نو د نیوران چې کوم دا ممبرین دی په دې کې وولټیج ریګولیټډ ګیټس دي. څه دي؟ وولټیج ریګولیټډ ګیټس دي. او د دې نه چاپېره چې کوم فلویډ دی ته موږ څه وایو؟ سیریبرو سپاینل فلویډ یا ورته وایو CSF. څه ورته وایو؟ CSF. په دې CSF کې کیلشیم آین هغه ډېر زیات دي. نو چې کله دا سټیمولس راشي نو دا ممبرین کې کوم وولټیج ریګولیټډ ګیټس دي هغه ګیټونه به کولاو شي. چې هغه کولاو شي نو دا کیلشیم آین بدن نه راځي. څه به کوي؟ کیلشیم آین بدن نه راشي که نه. چې دا کیلشیم آین دا کنسنټریشن سیوا شي. خبرې ته غوږ شه. اوس په دغه نیوران کې دا کچ کچ بالونه شانتي دي. دې ته موږ څه وایو؟ ساینپټیک ویزیکل. دې ته موږ څه وایو سټوډنټ؟ په دې ساینپټیک ویزیکل کې څه دي؟ نیورو ټرانسمیټرز دي. څه دي پکې؟ یا سیګنلینګ مالیکیول دي. نو چې کله دا کیلشیم آین سیوا شي نو هغه دا ساینپټیک ویزیکل هغه پوش کی. چې کله پوش کی نو هغه زموږ سره د دې پری ساینپټیک ممبرین سره فیوز شي. ساینپټیک ناب سره فیوز شي. چې کله دا فیوز شي نو سټوډنټ دا څه چلو شي؟ دا کم کیمیکل چې دي نیورو ټرانسمیټر لکه زه وایم چې اسیټایل کولین. اسیټایل یو کیمیکل پکې سره لکه اسیټایل کولین. داسې نیورو ټرانسمیټر هغه 10,000 دی یا 5,000 دی هر څه چې دي لکه سیروټونین دی، گابا دی، مختلف دي. چې کله د کیلشیم آین د وجې نه دا ویزیکل مومنټو کې د ممبرین سره فیوز شي پری ساینپټیک ممبرین سره نو دا ویزیکل به فیوز شي. چې کله دا فیوز شي دا به دا کیمیکل ریلیز کړي. په کوم ځای کې؟ په دې ساینپټیک کلیفټ کې. دې خالي ځای ته موږ څه وایو؟ ساینپټیک کلیفټ. دې پورې پوه شوئ؟ اوس د بل سایډ ته چې کوم زموږ سره ډینډرایټ ټرمینل دی نو دا زموږ سره سری دا پوسټ ساینپټیک ممبرین دی. دا سری پوسټ ساینپټیک. دې ته موږ څه وایو؟ پوسټ ساینپټیک ټرمینل. په دې پوسټ ساینپټیک ټرمینل دلته دا کونډې شانتې لګېدلې دي. دا کونډې شانتې دي که نه؟ داسې دې ته موږ وایو ریسپټر پوینټس. څه ورته وایي؟ لکه ریسپټر پوینټس. چې کله دا ریسپټر پوینټ هغه دا اسیټایل کولین یا دا کیمیکل ریسیو کی داسې نو څه چل به وشي؟ د دې نیوران چې کوم ایکشن پوټینشل هغه به دې ته فارورډ شي. د ده چې کوم میسج هغه به دې ته فارورډ شي. چې کله دې ته فارورډ شو دا میسج
نو په دې کې به څه کولاو شي چې کوم سوډیم ګیټس دي لکه څه به کولاو شي چې په دې ممبرین کې کوم سوډیم ګیټس دي هغه به کولاو شي سوډیم به پکې ریلیز شي سوډیم به ریلیز شي د دې سراونډینګ نه چې کله د سوډیم ګیټونه کولاو شوه او دا میسج مخکې روان دی نو دې ته بیا موږ څه وایو EPSP څه ورته وایو excitatory post synaptic potential excitatory post synaptic potential خو که فرض کا دلته هایپر پولرایزیشن وشو او سټوډنټ د سوډیم ګیټس په ځای دلته پوټاشیم ګیټس کولاو شو څه کولاو شو لکه پوټاشیم یا کلوراید ګیټونه کولاو شوه نو دا ته بیا موږ څه وایو انهبیټري څه ورته وایو انهبیټري پوسټ ساینپټیک پوټینشل چې دا میسج به بیا مخکې نه فارورډ کیږي چې کله سوډیم ګیټس کولاو شي نو نارملی میسج به مخکې روان وي که فرض که پوټاشیم ګیټس کولاو شي یا کلوراید ګیټ کولاو شي نو دا میسج به بیا مخکې نه ځي هغې ته موږ څه وایو هایپر پولرایزیشن څه به ورته وایي لکه hyper polarization لکه یو سړی دی د روټۍ ته ناست دی که نه او ته ورته چې لکه بس اچانک لکه ستا هغه ورور په حق ورسېدو یا پلار دی په حق ورسېدو نو کومه روټۍ چې د هغه په مرۍ کې هغه به مو ونښلي خبره ترې خیال دی اوس یو سړی خفه دی ته ورته چې لکه 2 کروڑ روپے انعام دی راوتی دی دا که نه زړی به څه ارې که رښتیا خوشحاله به شي نو انهبیټري دا مطلب دی چې یو پروسس مخکې نه ځي ایکسایټیټري دا مطلب دی چې دا پروسس مخکې فارورډ کیږي نو دا زموږ سره د ساینپس قصه وه ساینپس کې موږ دا وایو چې دا 2 نیوران میسج فارورډ کوي دا نیوران د یو بل سره تړلي شوي نه دي بلکې دوی په منځ کې کچ کچ ګیپس دي هغه ګیپس ته موږ څه وایو ساینپس یو نیوران کم نیوران چې دا میسج کیری کوي نو یې ته موږ وایو پری ساینپټیک چې چاله ورکوي هغې ته موږ څه وایو پوسټ ساینپټیک او په هغې کې دا چینجز روان وي مخکې دا میسج فارورډ کیږي so it is enough for